السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټولو پښتنو ورونو ته مؤمنانو ته دا پیغام دی چې د کومو پښتنو سره د خویندو حقوق دي دا په ذهن کې کېږي چې دا په ککوړو باندې په امرسو باندې د اختر په یو جوړه باندې په اختر کې په 1000 روپۍ باندې دا په دې باندې ختمېږي هم نه او کم چې ځان ته دیندار وي او د خویندو نه ګوتې لګوي د خویندو نه په عدالتونو کې قچرو کې دستخط اخلي نه دا په دې باندې نه ختمېږي. لہذا الله تعالی له دوکې مه ورکوئ د الله رب العالمین سره ګوتې مه کوئ. پښتنو څومره سره چې د خویندو دا حقوق دي ښه په خوشحالۍ سره دا نن ستاسو سره دي ستاسو مخکې ستاسو پلار سره او هغو نه مخکې ستا نیکه سره دا په دغه ځای پاتې کېږي سبا له به تاسو هم نه. لہذا دا حق چې کوم دی دا خپلو خویندو ته ښه په خوشحالۍ سره ورکوئ. دا په دوکو باندې په دې باندې نه ختمېږي. په ورځ د قیامت به بیا د الله رب العالمین مجرمان یو هېڅ به هم نه کېږي. دا په جوماتونو کې په مخکې صفونو کې په دواګانو باندې په استغفار باندې په درود باندې او په دې باندې نه ختمېږي. صحیح شو. په اوږدو دواګانو هم دا نه ختمېږي. د خپلو خویندو حقوق ورکوئ چې چا سره هم د خپلو خویندو حقوق دي هغه خپل حق هغه خور ته ښه په خوشحالۍ سره ادا کړي. څومره چې د هغې حق کېږي هغه ورکوي. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. دغه یې حق دی چې هغې ته دغه حق ورکول دي. دا په ګوتو په دستخطونو په ډوډو په ککوړو په امرسو په جوړو په 1000 روپو په دې باندې نه ختمېږي. په اخترو کې په توپسونو هم نه ختمېږي. لہذا د خویندو حق پوره هغو ته ورسوئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.